بسم الله الرحمن الرحیم. ملګری د اختر د موز په باره کې تپوس کوي چې د اختر د موز به څنګه کوو. لومړنۍ خبره دا یاد ساتئ چې د غټ اختر او د ورکوټي اختر موز طریقه یو شانتې ده. چې کله د موز ټیم راشي د اختر او جمع ودرېږي، نو لومړنۍ خبره خو دا ده چې د اختر په موز کې اقامت نی، نه اذان نه اقامت وي. او چې کله د موز ټیم برابر شو نو نیت به وکې، او په نیت کې به چې کم تکبیرات زواید دي د هغې نیت به وکې. د نیت نه بعد چې کله الله اکبر وکې نو لاس به وتړی او سبحانک اللهم وبحمدک امام به مو وي او مقتدیان به مو وي ثنا. کله چې ثنا یعنې سبحانک اللهم ختم شي نو بیا به امام الله اکبر کوي، یو پیر به الله اکبر ووایي، تاسو به هم الله اکبر وکړئ او لاس به ځوړند کړئ، لاس به تړئ نه، لاس به ځوړندوئ. دوباره به الله اکبر دویم تکبیر به وشي، بیا به لاس ځوړند شي. په دریم تکبیر باندې به الله اکبر وشي او امام به قرات شروع کړي. بیا به تاسو غلې چپ ولاړ امام به قرات کوي. نو دا دې سره به یو رکعت برابر شي. نو چې کله دا یو رکعت برابر شو او دویم رکعت شروع کېږي، امام به قرات شروع کړي، مقتدیان به چپ ولاړي. او چې کله بیا سوره فاتحه مو شو، سورت هم ختم شو، د سورت نه بعد بیا امام الله اکبر کوي، یو پیر به وایي لاس به ځوړند کړي او مقتدیان به هم الله اکبر وایي او لاس به ځوړند دی. کله چې دویم ځل باندې بیا دغه رنګې دریم ځل باندې بیا، او چې کله څلورم تکبیر الله اکبر وایي نو څلورم تکبیر سره به رکوع له ځي. څلورم تکبیر سره به لاس مو اوچتوي، ډایرکټ صلی الله اکبر وایي څلورم تکبیر باندې نو رکوع له به ځي. بس دا دغې د اختر د لمونځ طریقه دغه ده. اول تکبیرات د ثنا نه بعد دي، په دریم تکبیر باندې به قرات شروع کېږي. او په دویم رکعت کې چې قرات ختم شي، یعنی سوره فاتحه هم وشي، سورت هم ختم شي، بیا درې پیرې الله اکبر تکبیرات، او په څلورم تکبیر سره بیا رکوع له تلل، پای به بیا لاس مو اوچتوي. دا د اختر د لمونځ طریقه ده.